طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك، رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك. طمئن فؤادك إن لك رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة طه د موسى عليه السلام واقعا شروع ده. موسى عليه السلام دعا کوي رب ته الها ما ته وزیر مقرر کی هارون علیہ السلام ورور زما دا وزیر کی ما سره او زما په کار کې شریک کی یعنی نبوت کی کار د تبلیغ کی. نو رب کریم ورته قال الله قال الله ویل ورته الله تبارک وتعالى قد بتحقیق سره اوتیت من اعطیت درکړې شو تا ته موسی علیہ السلام سؤلک یعنی سوال ستا غوښتنه ستا قبول شي یا موسی علیک السلام. نو یو احسان یو اوس ورته بل احسان یادیا وی کله چې ته پیدا شي فرعون خوب لیدلی او نجومیانو ته خوب بیانیا نجومیانو ورته تعبیر ورته بنی اسرائیلو کې به یو کس پیدا کیږي ستا بچی به ختمیا ارسه بستا ختم. نو فرعون شروع شو ماشومان قتلول په بنی اسرائیلو کې ډیر قتل بیا مشوره وکړه چې یاره دا خو مونږ زیات قتل که زموږ خدمت بس وکړي یو کال به قتلول بیا یو کال به پرېښودله. هارون علیہ السلام په کال کې پیدا شو چې کوم کال کې پرېښودل ماشومان او موسی علیہ السلام کله پیدا شو کوم کال کې چې قتلوله. کله چې پیدا شو وی مور بیبي ته دا غیز پزړه کې وی مونږ واچول الله وی ستا د مور بیبي پزړه کې چې صندوق جوړ کا او دا بیا خوشی که په بحر کې. نو همدغه سی وکه صندوق یې جوړ کړه په بحر کې خوشی که او خور بیبي ته ویله د موسی علیہ السلام خور ته چې ورپسې ځه د فرعون کور ته یو ولتلی و د فرعون باغو. نو دا صندوق چې خوشی کو په دریاب کې ډایرک هغه باغ ته ورننوتو. آسیه بیبي ناسته وه چې صندوق یې کولاو که چې ویې کتله نو محبت پیدا شو موسی علیہ السلام. آسیه بیبي د فرعون کډه وه. نو فرعون ته وی ډېر ښایسته ماشوم دی زموږ خو هسې بچي نه پیدا کېږي دا به وساتو. نو فرعون ورته وی هسې نه چې هغه ماشوم چې کوم نجومیانو زما د خوب تعبیر بیان کړی دی نه وی دا هسې هوایي راغلی دی دا به وساتو. وی ساتلو. نو هغه واقعات ذکر کوي. بیا د تینس کله پینس کله د هیچا. نو فرعون کرا د موسی علیہ السلام خور کار کولو. موسی علیہ السلام خور ورته وی زه دا تاسو ته داسې زنانه وښیم چې هر ماشوم بوتلی شي هلته او د هغې زنانه پیس کی. وی او وښیه واپس یې راوسته مور بیبي ده لره موسی علیہ السلام نه. هغه بل نعمت ورته ذکر کوي. نو ولقد او خامخا په تحقیق سره مننا مونږ احسان کړی مونږه انعمنا انعام کړی علیک پتا باندې موسی علیہ السلام مرتن اخرى کرت بل غیر د دینا چې دا سوال می قبول کستا چې وزیر می وګرځوله هارون علیہ السلام. دا یو احسان دی. اوس بل احسان ورته بیانیا. اذ پاغه وخت کې اوحینا چې وحی وکړه مونږه دلته اوحینا په معنا د الهمنا الهام وکړو مونږه. الهام یعنی القاء زړه کې مو ورته واچول. الی امک مور بیبي ستا ته ما هغه څه یوحا چې وحی کولی شي یعنی دا کارونه بغیر د وحی نه معلومیږي خو مونږ ستا مور بیبي ته په زړه کې دا واچوله. څه شی د دې خبر یعنی قذفیه دا چې واچوی دی لره موسی علیہ السلام لره فی التابوت په تابوت کې صندوق کې فقذفیه پس بیا واچوی تاسو دی تابوت لره فی الیم په بحر کې رود نیل بحر کې خوشی کیا. فلیلقه پس باید دی چې وغورځوي دی تابوت لره الیم دا بحر بالساحل غاړې ته دی وغورځوي. یأخذه چې پورته کې هو دی تابوت لره عدو له چې دشمن دی زما فی الدین په دین کې وعدو له چې دشمن دی د موسی علیہ السلام فی القتل په قتل کې هغه دی پورته کې. او اوس ورته بل احسان ذکر کیا. وستا په لیدو کې مونږ محبت اچولې واسیه بیبي چې وکتله دا ماشوم محبت پیدا شو. والقيت اچولې مونږ علیک پتا باندې موسی علیک السلام محبتا مني د جانب زمانہ وفعلت دا کار ما زکو کړو ولتصنع د پر چې لوی ولې شته موسی علیک السلام علی عینی یعنی زما وړاندې حفاظت زما کې
اذ پا وقت کی تمشی چتل روانوا تمشی چتل روانوا اختو کا خورستا خور بی بی ته ویلو مور بی بی چې تو ورپسې ځه چې دا تابوت چیرته ځي نیخ ننوتو د فرعون باغ ته تمشي چې روانه وه اختو که خورستا فتقولو پس اویل خور بی بیستا چې کله پینس کلتا دی ته ویل هل ادلکما آیا خودنو کم ز تاسو ته آیا خودنو کم ز تاسو ته علی من پاغه چا باندې یکفلوه چې کفالت د دبکیا د موسی علی السلام داسې کور د تو خیمه چې آلته کوم یو بچی کوم یو ماشوم بوتلی شي د غزنانه پیس کی نو هغې ورته ویل اوره وله رای وسته مور بیبي ورلره تنخوایم ورته مقرره که دا یو بل انعامو فرجعناکه پس واپس که مونږ تا لره یا موسی علیک السلام الی امک مور بیبي ستا ته کی تقره دې دپاره چې یخی شي عینها سترګې د مور بیبي ستا بلقایکه په ملاقات ستا باندې ولا تحزن او خفه نشي یعنی غمونه کی ها اوس بل انعام ورته یاد اله العالمین وقتلت او قتل کتا موسی علیک السلام نفسا یو نفس لرا قبطی کافر چې قتل کو پسوک باندې دی وهلو فنجیناک پس نجات در کو مونږ تعالی من الغم د غم نه یعنی غم القتل د غم د قتلنا بیا لاړې مهاجر شي نو ډیر امتحانات پتا باندې راغلل تکالیف در باندې راغلل لس ورځې مزل دې کوله لګي وفتناک وزمایلې مونږ ته امتحان کوم پتا باندې فتونا پس مایلو سره نه په امتحان کولو سره فلبسا پس درنګ تیر کتا وخت تیر کتا سنینا سکلونا فی اهل مدینه په اهل د مدین کې لس کالا ثم باجئت راغلت على قدر په موافق د تقدیر اے موسی علیہ السلام یا موسی اے موسی علیہ السلام په اندازه د عمر د بلوغ د رسالت باندې چې د سلويخ کلنه تر رسیدل او بیا ورته رسالت میلاو شو رب کریم فرمای واصطنعتک من اخترتک ورکړې ما تعالی اے موسی علیک السلام لنفسي ځان خپل د پاره یعنی بر رسالت پر رسالت سره اوس ورته اذهب لارشا انت تو واخوک ورستا هارون علیہ السلام بیاات پر معجزو باندې چې ید بيضاء و امسا غلاس به چخکته کو ترخت نو د سپین به پړ کېدو او امسا معجزه سره لارشي ولا تنیا او سستیمه کوي تاسو ولا تنیا سستیمه کوي تاسو دوانه فی ذکری په ذکر زما کې یعنی په یاد زما کې ذکر همیشه کوي یا فی تبلیغی په تبلیغ زما کې سستیمه کوي اذهب على ارشد وانا الى فرعون لرا انه یقینا دی فرعون طغى سرکشی کړی دا فقولا پسوای تاسو دی دوانه دی فرعون لرا قولا داس قولا لینا نرم خبر ورته کوي سخت الفاظ ورته استعمال ویا نرم او پسته خبر باندې ورته دعوت ورکیا قولا لینا من نرما قولا خبر لینا نرم لعله خيجي دا فرعون يتذكر پن وخلي او يخشى يا ويريجي دا لانا قال نو موسى عليه السلام او هارون عليه السلام ربنا يا رب زمونغا اننا يقينا منچيو نخاف يريغ مونغا يفرطا دا چې زیاته بو کی دا فرعون ان يفرطا دا چې تیرې بو کی زیاته بو کی علينا په مونږ باندې او ان يطغى یا دا چې سرکشي بو کړی یعنی مونږ به قتل کی یا او ان يطغى دا چې سرکشي بو کړی یعنی ستا په حق کې به کنزلو کی قال نوویل ورته رب کریم دی دوانو ته لا تخاف ما یریږئ تاسو د قتلنا او د ضربنا او د کنزلونه ما یریږئ انني یقینا زه چې معکما تاسو سره یم یعنی ملګری یم زه اسمع اورما و ارا ګورما ابن عباس معنا کوي اسمع اورم یعنی دعا ستاسو د دوانو قبلهما و ارا ګورما زه دی فرعون لعین ته څه اراده کوي د څه اراده چې وکي نو دا منه کومه زه فاتیاو پس لار شیدوانا دی فرعون تا فقولا پس اوائے انا یقینا منچی رسولا دو رسولان راغلی ربک من ربک دا جانب دا ربستانا اول خبر ورتک دا کی دا قوم دا غلامین آزادی وګورا فارسل پس ولیگا معنا منسر بنی اسرائیل لرا دا غلامین آزاد کا ولا تعذبهم عذاب مور کو دی لرا
یعنی په قتل سره دا زامن مقتلوا قد پتحقیق سره جئناکا راتله کړي مونږ تعالی فرعون بآیاتنا په معجزات باندې من ربک د جانب د ربستانه. فرعون ورته کوم دي دا معجزات څه شي دي؟ فاخرج يده لها شعاع كشعاع الشمس دا لاس ورته وست دی لاس نه داسې شعاع خطلا داسې پړقاره خطر لکه نور په شانتي. بیا ورته وی موسی علیه السلام ورته وی فرعون ته والسلام سلام دی علی من پغه چا باندې اتباع چې تابعداري کړي الهدى د هدایت پتا وي ځکه سلام نه چوما ته په هدایت نه. ان یقینا مونږه قد پتاقی سرا اوحیا وحی کړه شوی دا الینا مونږ لرا. رب کریم ورته وی دسه ورته وایا ان یقینا قد پتاقی سرا اوحیا وحی کړه شوی الینا مونږ لرا د دې خبر ان العذاب یقینا د عذاب دایمي چې د علامن هغه چا باندې نازلېږي کذب چې تکذیب کړي د انبیاو وتولى مخي ګرځولې وي دروړل د ایمان نه. فرعون لئن ورته ویا قال نو الفرعون فمن ربكما سوق دے رب ستاسو د دوانو یا موسی علیہ السلام ستاسو رب لا سوق دے. قال نو موسی علیہ السلام مناظره د کنه مناظره کې اوس یو کس به خبره کوي. هارون علیہ السلام چوپ ته موسی علیہ السلام لګیا دی. قال نو موسی علیہ السلام ربنا رب زمونږ الذي غزات دے دلائل د قدرت ورتخی. اعطا چې ورکړي کل شین هر شی لرا اعطا چې ورکړي کل شین هر شی لرا صفت درب کې وګوره درب صفت بیان لا تفکروا فی ذات الله بل تفکروا فی صفات الله. صفاتو کې بس تاسو سوچ کوئ ذات کې بنا دا وګوره. موسی علیہ السلام وی رب زما ذات اعطا چې ورکړي کل شین هر شی لرا خلقه پیدایش داغه شکل داغه ثم اهتدى بیا ورته هدایت کړي دي یعنی خوراک داغه لکه ضحاک سی ویا لاس ورته ورکړي ګوره لاس باندې نیول کیا خپې ورته ورکړي د انسان ته په دې باندې تک کیا ژبه ورته ورکړي د په دې باندې غږیږي سترګې ورته ورکړي دي په دې باندې قتل کیا دارنګي وګونه ورته ورکړي دي دې باندې اوریدل کیا دا زما رب دی. قال نو الفرعون ورته فما بالو فما حال سحالو القرون او ترشي امتون والاولى اولني كيف هلاكوا يعني څنګه هلاك شو. نو موسی علیہ السلام ورته لن خبره ختمه. قال ورته موسی علیہ السلام وی علمها علم د هلاك داغي عند ربي پنیز در رب زما ده فی کتابنا چې مکتوب ده په کتاب کې لیکل شوی ده په کتاب یعنی په لوح محفوظ کې لیکل شوی ده. لا يضل من لا يخطئ نه خطا کیږي رب زما ولا ينسى او نه یاد وباسي شیزونه لره هیڅ نه هېریږي تنه او هیڅ هم تنه نه خطا کیږي. زما رب ته هر څه معلوم دي د هلاک داغي. الذي دا رب زما چې ده الذي غزات لا يضل نه خطا کیږي ربي د رب زمانه ولا ينسى او نه یاد وباسي شیزونه لرا. الذي دا رب زما چې د غزات دی جعل چې ګرځولي لكم تاسو لرا الارض زمکا فراشا فرشا وسلك من سهل اسان کړي لكم تاسو لرا فيها په دغه زمکا کې سبولن مانا آسانی کړي سبولن مانا طرقن لاري وانزل اور نازل کړي من السماء د اسمان ما ان وب د دلایل د قدرت بیان کا په وحدانیت د باری تعالی باندې. اوس ورت رب کریم نور دلایل خی موسی علیہ السلام د باری تعالی قول دی. فاخرجنا پسرا وستمونګه رب کریم فرمای به پدی پدغه وبو باندې ازواجن جوړیان وان من قسمونه من نبات د شنکجاتنا شتا منا مختلف رنگونه دي مختلف خوندونه دي. وګوره کوم بعضی میوه سپین وي بعضی سور وي د شین وي بعضی زیړ وي. رب کریم فرمای کلو خورای تاسو د شنکجاتنا ورعوا سرویا انعامکم ساروی خپلا. ان فی ذلک یقینا پدې کې دا سچي بیان شو لآیات خامخا دلائل د قدرت دي په وحدانیت د بری تعالی باندې چې الله یو دی. پدې کې په وحدانیت د بری تعالی باندې دلائل د قدرت دي پدې کې دا سچي بیان شو. نو څوک دا غوګونه څوک ورکه سترګې څوک ورکه دا شینکجات څوک پیدا کوي خو هم دغه یو الله دی. نو بل چا عبادت مکوا. فرعون ته دلایل دي کنه د یو عبادت شروع کا د یو الله.
ان فی ذلک یقینا پدی کلایات خامخ دلائل د قدرت په وحدانیت د بری تعالی لئول النها من لذوی العقول د پاره د خوندانو د خالص عقلونو وغي د پاره دلائل د قدرت